د مو عزتمنې یوه بله ضروري مسله په لمونځه شي د ثنا متعلقه چې سبحانک اللهم متعلقه دا مسله ډیره ضروري ده او ډیره اهمه ده ځکه چې د لمونځه میاشتو په ټولو عبادت شي اول عبادت ته چې الله رب العزت په مځکه باندې فرض کړی ده خو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام دا ویلی دي چې اول عبادت ته خو دې پوښتنه به په ټول شي قیامت پورې په ټولو عبادتي شي اول پوښتنه به الله پاک د لمونځه کو نو د مو عزتمنې په لمونځه شي د ثنا متعلقه چې کله یو مقتدي جماعت ته ورسیږي او امام الله اکبر کړی وي نو ایس داغه دی چې کله امام الله اکبر کړی دی مقتدی ورسېدلو امام قرات شروع کړی دا نو چې کله دا مقتدی ورسېدلو مقتدی ته سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک دا ثنا دا به ته پوتې دو د مو عزتمنې داغه مقتدی په دغه امام شي چې امام قرات شروع کړی دا دا مقتدی به سبحانک اللهم ویای به کنه به ویای دغه متعلق د مو عزتمنې فتاوی شمی علامه شمی رحمت الله علیه دا لیکلی دي چې کله دوا صورتونه دي یو داسې مینځ وي چې هغه جهري مینځ وي چې په هغه شی په جواته باندې قرات ویل شي او یو بل هغه مینځ وي چې سري مینځ وي چې په پټه باندې مینځ وي چې په هغه شی قرات په پټه باندې ویل شي علامه شمی دا لیکلی دي چې کله په جواته مینځ وي جهري مینځ وي امام قرات شروع کړی وي مقتدی ته دغه ذکر د سبحانک اللهم د ثنا ویل جایز نه دي ویلې ځکه چې دغه ذکر د ثنا چې کومه دو سبحانک اللهم په لمونځه شي په اول رکعت شي دا سنت و دا د سنت نه دی خو بل طرف ته د امام کیم قرات صدا په مقتدی باندې په لمونځه شي ورېدل واجب دي چې کله امام لګیا وي داغه به د امام قرات وروي به آپ دې باندې واجب دي نو دې وجه نه دغه ذکر واجب تب هغه کې کتب سنت کې علما دا لیکلي دي چې جهري مینځ چې کله امام قرات شروع کړی وي امام قرات اورېدل په دې باندې واجب دي ضروري دي سنت ته نه کو واجب ده وکړو ځکه د سنت درجه کمه دو د واجب درجه زیاته دو د جهري منځ متعلق خبره شوه دویمه علامه شمی رحمت الله علیه دا لیکلي دي چې دویمه هغه مینځ چې هغه سري مینځ وي په پټه باندې مینځ وي هغې متعلق دا لیکلی دي چې کله داسې مینځه مقتدي جماعت ته روشي او امام الله اکبر کړي دي مقتدي چې کله روشي نو دغه دی کوي امام ځکه چې قرات په پټه باندې ده نو په دې مقتدي باندې سبحانک اللهم ثنا ویل په دې باندې ضروري دي ثنا به ویایي په سري منځه شي مغاغه کیم منځونه دي سري بشمشین مینځ ده مزدیګر مینځ ده په دغه شی په دې باندې سبحانک اللهم شته او په هغه منځ شي چې جهري مینځ وي چې هغه د ماشوم مینځ ده ا د مسحتان مینځ ده ا د سبو مینځ ده ورسره ا د جمعې مشمشین مینځ ده په دا منځ شي په دې باندې دغه د کله امام قرات شروع کړی وي په دې باندې بالکل سبحانک اللهم دغه ویل دا نشته ور باندې دا سنت دي امام قرات اوریدل دا واجب دي نو دې وجه نه مو عزتمنې په چار دعادو چې میژه د لمونځ صحیح کړي لمونځ په داسې طریقه باندې وکړي ځکه ډېر خلک په دا غلط فهمي شي او پته نه ورته لګي سیک سبحانک الله امام یې شری وي او مقتدي یې شری وي او پته نه لګیږي او رب العالمین ته چې کله میژ وشي څه جواب الله ته ورکوي نو مو دا مناسب وګڼله چې د لمونځه چې دا لوی عبادت ته میژ ابتدا دغه نه کړی دو نو الله د میژ ته په ټولې خبرې باندې عمل کول توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین